سیرت طیبہ مبارک جن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا امت د پاره یو نمونه ده او د هغې په جون کې د تمام انسانانو د تمامو مسلو او پریشانو حل دی. نو سیرت مبارک سلسله وار بحث مونږ شروع کړو. دې ځای ته خبر را رسېدلې وه چې کله نبي علیه الصلاة والسلام ته وحي میلاو شو ډومبې، او بیا کله حکم وشو یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، او د نبی علیه السلام په دې دعوت سره حضرت خدیجه رضی الله عنها، علی رضی الله عنه، زید ابن حارثه او بهر چې ووتو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شو، او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت سره لوی صحابه چې وروستو په عشره مبشره کې ګرځېدلي دي هغه مسلمانان شو، لکه عثمان بن عفان رضی الله عنه، زبیر بن العوام رضی الله عنه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. دا ټول د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت مسلمان شوي. دا بس د دین دعوت شروع شو، خو ښکارا دعوت نو، په مجموع کې لا دعوت نو. تر د 3 کالو پورې د عام کل عام په ښکارا لا د دعوت حکم نو. چې څنګه جبریل علیه السلام ډومبې وحي راوړې وه، نو د هغې نه پس دوباره جبریل السلام راغلی و. یو ورځ نبي علیه السلام ته د اودس چارهدام طریقه وښودله. جبریل علیه السلام چارهدام وکړو، او بیا نبی علیه السلام ته وفرمایل چې داسې وکړې. بیا په بله ورځ باندې بیا جبریل علیه السلام راغی او د نبی علیه السلام نه مخکې مونځ وکړه، دا ټول مونځونه، او وی چې داسې به مونځ کوې. بیا تشریف راوړو نو اوقات یې ورته وښودل چې د مونځ لومبنی وخت او آخري وخت څه دی. دا مونځونه په دې کې روایات مختلف دي چې آیا د 5 مونځونو د فرض کېدو نه مخکې په امت باندې مونځ واجب و که نه؟ نو بعض روایاتو کې دي چې 2 مونځونه فرض وو، ځکه جبریل السلام چې ډومبې راغلی د مونځ طریقې ښودلې ده. یو د نور د راختو نه مخکې مونځ سحر، او یو د نور د ډوبېدو نه مخکې مونځ، یعنی د مازدیګر مونځ. خو دا مونځونه به نبی علیه السلام او صحابو په پټه باندې کول، د صحابو نه په پټه. نبی علیه السلام به اکثر ابطح ته د مکې مکرمې نه بهر تشریف یوړو، هلته به یې مونځ کو، صحابو به مونځ کو. یو پیره علي رضی الله عنه ورسره دی، نو نبی علیه السلام علي رضی الله عنه مونځ کوي. په دې کې ابو طالب چرته تللی واپس را روانو، چې وی کتل نو نبی علیه السلام دی علي رضی الله عنه دی دا غزوی، وی چې دا څه کوئ تاسو دلته، او دا څه طریقه ده؟ نو نبی علیه السلام ورته دعوت ورکړه د دین، وی چې دا خو د الله د عبادت طریقه د مونځ دی. ابو طالب ورته وی چې بس تاسو په دې خپله طریقه اوسېږئ، زه بس تاسو مدد کومه. او علي رضی الله عنه ته وی چې دا ته څه کوې؟ وی دا راته نبي علیه السلام خورې. ورته وی دا نبي علیه السلام تا خیر طرف ته بري، دې چې څه وایي د ده خبره منه. علي رضی الله عنه خو اسلام یې خو لا راوړی نه و. دا تقریبا 3 کاله د نبوت دا پوره شو په دې طریقې سره چې لا خفیه طور صحابه نبی علیه السلام به مونځ کو، او کل عام په مجموع کې د دعوت لا حکم نبی علیه السلام ته نو راغلی. دې نه پس په 4م کال حکم راغی چې وانذر عشیرتک الاقربین،
دا خپل نږدې رشته دار دی ویروه، الله ته یې راوبله. د نبي علیه الصلاة وسلام خپل نږدې خاندانونه رشته دارۍ ټول راوغوښتل. چې راوغوښتل نو د نبي علیه السلام د خبرې شروع کولو نه مخکې ابو لهب لګیا شو، او چې ګوره دا ستا د ترونو اولاد دی او ترونو زامن دي، او دا که ته داسې یو کار شروع کړې ټول عرب به ستا دشمنان شي او مونږ د ټولو عرب سره جنگ کولی نشو، او په ځای د دې چې عرب هغه بیا زمونږ مخالفت کوي، مونږ دې ته تیار نه یو. ابو طالب په دغه وخت کې نبی علیه السلام څه خبره ونه کړه، مجلس ختم شو، برقاب شو. سر ورځې پس نبی علیه السلام دوباره راوغوښتل. نبی علیه السلام ورته وفرمایل احمد الله واستعینه واؤمن به، زه د الله حمد بیانوم، د هغه نه مدد غواړم، زه په هغه ایمان لرم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، زه ګواهي ورکوم چې الله یو دی، د هغه نه علاوه بل څوک شریک نشته دی. او بیا یې وفرمایل والله انکم لتموتن کما تنامون، تاسو به مړه کیږئ لکه څنګه چې تاسو ویده کیږئ، ولتبعثن کما تستيقظون، او تاسو به راپاسولی شئ لکه څنګه چې تاسو د خوب نه راپاسئ، داسې به تاسو جمدي کولی شئ. ثم لتحاسبن، او بیا به ستاسو سره ستاسو بما تعملون، بیا به ستاسو سره ستاسو د عملونو حساب کیږي. بیا ان الجنة ابدا او النار ابدا، یا همیشه جنت دی یا همیشه جهنم دی. دا خبر نبی علیہ السلام دوباره په دویم مجلس کې چې خپلو رشته دارو ته وکړئ. ابو طالب ورته وی څه خبرې کوي، او ستا دا خبرې ډېرې عجیبه دي او دا په ما ډېرې ښې لګي، او ته دا خپل کار کوه، زه به ستا حفاظت کوم، زه به ستا نه خلک منې کومه، لیکن زما نفس ما ته دا اجازت نه راکوي چې زه د عبدالمطلب دین پرېږدم، عبدالمطلب دین پرېږدم، باقي ته خپل کار کوه، مدد به دې زه کوم. ابو لهب راپاسې دا څه بده خبره، دا څه کوئ؟ دواړه یو بل سره ګرم شو، په دې کې اوازونه بلند شو، دغه مجلس ختم شو. د دې نه پس یو پیره نبی علیه السلام هغه صفا غر ته وخته، او نبی علیه السلام خپل ټولو یو قبیلې ته آواز وکړو، یا بنو عبد مناف، یا بني هاشم، او یو کس ته آواز وکړو، یا عباس بن المطلب، یا فاطمه بنت محمد. غر ته وخته، یا صباحه آواز به کو، دا به چې څه خطرناکه خبره وه، څه اهم خبره به وه، نو غر ته به بنده وخت. هغه وخت کې خو داسې د اعلان طریقه بله نه وه، نو خلک به راجمع شو. اوس نبی علیه السلام چې یا صباحه آواز وکړو، د قریشو ټولو قبیلې رالی، وایي که څوک نشو راتلی، نو هغه خپل د طرفه یو استازی راولېږه چې لاړ شي محمد علیه السلام څه وایي، څه خبره ده. ټول خلک چې راجمع شو، او یو ته نبی علیه السلام داسې الفاظو سره دعوت ورکړي چې ای پلان کې قبیلې والا، ځان د جهنم د اور نه بچ کې، د الله د عذاب نه په بچ کېدو کې زه ستاسو د هیڅ نفع او د ضرر مالک نه یم. بیا یو نوم یې اخیسته او دا خبرې ورته بار کوله، او بیا هغه خلکو ته وایي چې زه تاسو ته دا ویم چې د دې غر نه اخوا یو دشمن را روان دی، او په تاسو حمله کوونکی دی، تاسو به زما په دې خبره یقین وکړئ. هغه وی چې او بالکل ما جربنا علیک کذبا، مونږ چرې ستا باندې د دروغو تجربه نه ده کړې، وما جربنا علیک الا صدقا، مونږ خو همیشه تجربه دا کړې چې ته رښتیا وې. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې داسې ده، نو انا نذیر لکم بین یدی الساعه، زه د قیامت نه مخکې د الله د عذاب نه تاسو یېروونکي. چې دا خبرې وکړې، او دا یو
قبیلې ته وی چې ځان بچ کې د خدای د عذاب نه، نو بس نور چا خو غږ نه کو، خاموش وو. خو د نبی علیه السلام خپل تره ابو لهب هغه وی تبا لک یا محمد سائر اليوم الهذا جماعتنا، هلاکت دی وی ته د تباشه محمد علیه بالله داسې وی ټوله ورځ تا موږ د دې خبرې دپاره جمع کړو، دې خبرې لپاره جمع ادا چې دا نبی علیه السلام ته دا خبره کړې وه، د دې جواب الله ورکړ تبت یدا ابي لهب، د ابو لهب لاس دې مات شي وتب او هغه هلاک دي شي. بهرحال دا دعوت شروع شو، ارورو خلق مسلمانېدل، نبی علیه السلام به دعوت ورکوم، خلق مسلمانېدل. چې خلق مسلمانېدل نو کافران ورو پریشان کېدل چې دا خو د په دعوت کې عجیب اثر دی، خلق رو روان دي. لنډه د حج موقع مخې ته راغلله، نو د حج په دې موقع باندې که دا د لرې ځای نه چې نور خلق راشي، دا نبی علیه السلام ورته خپل دعوت ورکړي، خو ټول خلق به مسلمانان شي. نو کېناستل، مشوره وکړه چې دا خلق کم راضي که نه، نو دې ته یوه خبره داسې کوو چې ټوله زمونږ خبره یوه شي، چې خلکو ته مونږ ذهن جوړو چې دا خو ګورې دا سړی داسې دی، هسې نه یو ورته یو خبره کوي بل ورته بل کوي، نو د یو بل تکذیب به وکړو. نو راځئ مشوره کوو چې څه خبره به خلکو ته کوو چې د ده نه خلک منې کو. ولید ابن مغیره ته رالل، ورته وایي چې مونږ د ده باره کې څه خلکو ته ووایو چې خلک اوس حج له به خلک راځي، ځکه دا خو د ابراهیم علیه السلام د دور نه خلکو د جهالت په زمانه کې هم حج کو، حج بند شوی نه دی، نو خلکو ته به څه خبره کو. نو ولید ابن مغیره ته وی چې ته راته ووایه، دا هوښیار سړی و، هغه ورته نه تاسو راته ووایئ چې ستاسو په ذهن کې څه دي، څه خبره ده ستاسو په ذهن کې. نو یو پکې وی چې یاره مونږ به خلکو ته وایو چې دا کاهن دی، کاهن نجومی چې. نو ولید ابن مغیره ورته وی چې نه، دا خبره خو خلکو ته به پته ولګي د حالت چې وویني چې دا خبره ستاسو صحیح نه ده، ځکه د کاهنانو هغه بړ او کلام زه د هغې نه ښه واقف یم، دا دې چې کوم کلام وایي دا د کاهنانو کلام نه دی، نو دا خبره مناسب نه ده چې خلکو ته ووایي. نو یو پکې پاسید، هغه وی مونږ به خلکو ته وایو چې دا مجنون دی، په ده باندې جنون دی. هغه وی زه د جنون نه هم ښه خبر یم چې جنون څه ته وایي، او هغه ته چې کومې وسوسې او کومې ګډې وډې خبرې کوي، نو دا د ده د حالت هغه شانتې نه دی، نو دا خبر هم نه چلیږي چې خلکو ته وایي چې دا مجنون دی. بیا یې وی چې یو کس وی چې یاره مونږ به ووایو چې دا ساحر دی، خلک په خپل جادو سره هغه متاثره کوي او په هغې خپل منځ کې تعلقات کټ کوي. نو هغه وی چې نه، دا خو د ساحرانو کلام هم نه دی. نو بیا هغې ده ته وی چې ته ووایه، مونږ خو چې کومې خبرې وکړې نو هغه ټولې وی چې دا مناسب نه دي، نو ته ووایه چې خلکو ته به مونږ څه وایو. نو ده چې غور او فکر وکړو، سوچ وکړو، یاره وایي زیاته نږدې په دې ټولو خبرو کې دا ده چې مونږ د خلکو ته وایو چې دا جادوګر دی، او په خپل جادو سره په خپلو خپلوانو کې تعلق کټ کوي، جګړې پیدا کوي. نو بس هغه د حج په موقع باندې دی باقاعده تشکیلونه وکړل چې ګورې که پلانکي ځای کې نبی علیه السلام پاسي که نه خبره کوي، نو ابو لهب ته به ورپسې وروستو پاسي. پلانکي ځای کې که نبی علیه السلام پاسي او خبره کوي، ابو جهل ته به ورپسې پاسي. الله اکبر. نبی علیه السلام به خیمو ته تشریف وړو، په مینا کې، په عرفات کې، کوم ځای کې چې به پاسېده، نبی علیه السلام به خبره وکړه، نو بیا به ورپسې ابو لهب پاسېد او ورته وی دا زما ورواره دی، دا ګورې لیونی دی، دا جادوګر دی، د ده په خبره باندې هېڅ یقین ونه کړي. بهرحال دې طریقې سره دی خپل ښه کوشش وکړ چې خلک ته متنفر کو، خو حق خو حقي
هغه خو هغه مخکې وړاندې ځي. نو چې په دې باندې ونه شوه نو بیا یې وی چې یاره بیا را جمع شو چې څه کول پکار دي. نو وی چې یاره دته دا کم خلک چې مسلمانان شوي دي نو سرداران را جمع شو چې دا کم خلک مسلمانان شوي دي د چا په قبیله کې کم کس مسلمان دی عدد په وس رسی نو هغه ته به تکلیفونه ورکو هغه ته به اذیت ورکو چې خلک د دین عبرت والی چې څوک مسلمانان کیږي نه. او نبی علیہ السلام ته خو په اذیت او په تکلیف ورکولو کې ډیر جرأت نشو کولی ځکه یو خو د نبی علیہ السلام خپل شخصیت داسې و چې الله ورته یو روب ورکړو نه هغه نور خلکو باندې چې کوم به زړه کولی شو په نبی علیہ السلام یې نشو کولی ځکه نبی علیہ السلام دومره روب و. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي نصرت بالرعب مسیرة شهر د یوې میاشتې په فاصلې سره زما روب زمانه مخکې سي یوې میاشتې په فاصلې یو پیرا یو کس راغی نبی علیہ السلام ملاقات له چې څنګه نبی علیہ السلام ته مخامخ شو نو بس رپ رپې پې راغی روب پې راغی په نبی علیہ السلام خو شفیق هم ډېر نو کس ته وایي ځان سنبال که آرام سره مه یېرېږه زه خو د هغه زنانه زوی یم چې غوښې به وچولې او خوړې وې دا د غربت نښه ده غوښې وچولې او خوړې معنی دا چې روب کې مرض. بهرحال نو یو خو دا وجه وه چې د نبی علیہ السلام هغه ذات هغه عظمت هغه روب هغه شانتې هر چا پې جرأت نشو کولی. او دویم اخو د ابو جهل د ابو طالب د هغه حفاظت کو. ابو طالب خو د مکې مکرمې نامی ګرامی شخص او د هغه دغه پناه او د حفاظت چې ماتولو جرأت کولی نشو دې وجه نه نبی علیہ السلام ته براه راست چا داسې تکلیف نشو ورکولی. لیکن دغه سرداران را جمع شو او وی چې زمونږ په قبیلو کې کم کم خلک مسلمانان شوي دي هغې له به تکلیف ورکو. نو بس په هغې کې چې بیا کم کمزوري خلکو او خصوصا غلامانو نو بس د هغې تکلیفونه شروع شو. عثمان بن عفان رضی الله څنګه مونږه مخکې جمعه کې ویلو چې دا خو هغه مسلمانانو کې دی چې ډومبې مسلمان شوي دی. په لومبی ورځ ابوبکر صدیق رضی الله په دعوت باندې وی دی به خپل تره یو هغه به په پوزي کې ونغاړه او لوګې به ورته کو تکلیف به ورته ورکو چې ته اسلام پرېږده اسلام پرېږده. عثمان بن عفان رضی الله صہیب رومی رضی الله عنه دام غریب فقیرو وی دی به په اوبو کې به ولا غوپې ورکولو غوپې تر دې پورې چې دی به بېهوش شو هوش شو هوش به لاړ عقل به کار پرېښود بیا به ګډې وډې د دې دپاره چې ته اسلام پرېږده لیکن اسلام به نه پرېښود. بعضې خلک تمنا کوي یره وي چې زه د نبي علیه السلام په دور کې الله اکبر هغې دپاره الله انتخاب کړی و هغه دور کې که صحابه و خو هغه داسې حالت کې مسلمان شو. دا یو کس و هغه بار وختي وی دا وی چې یاره زه که د نبي علیه السلام په دور کې وی که نه زه که د نبي علیه السلام په دور کې وی نو هغه یو ورځ خوب ولیده نیک سړی و نو خدای پویو چې ته د هغه دور قابل نه وی هلکه هغه دور کې خو ابو جهل هم وکړه که نه ابو لهب هم وکړه نو چې چا ایمان راوړی د هغې څنګه تکلیف برداشت نو الله پویو ځکه نیک سړی و نو خوب یې ولید د خوب په ذریعه هم بعضې نیکان خلکو الله ډېرې مسلې حل کړي. خوب یې ولیده چې یو ګاډی دی او په هغې کې دی ناست دی او مخکې پکې نبي علیه السلام ناست دی او صحابه ورسره ناست دي او دا ګاډی په چړی باندې خیږي په چړی خیږي نو نشي ختې نو په دې کې دا ګاډی په وروستو راځي نو دا صحابه ته هم راکوشو دیم راکوشو نو دا کس چې دی دی یو خوا بل خوا ګوري کاڼي ګوري چې چېرته دی ټیر ته کېدم نو دی په کاڼي پسې ګرځي چې شاته یې وکتل نو هغه صحابو خپل سرونه هغه ټیر ته ایښود نو چې سر را پاسېده نو توبه یې ویسته چې یا الله واقع زه د هغه دور قابل نم الله انتخاب کړو د خپل نبي د ملګرو.
نو داسې تکلیفونه به ورته ورکول. بلال رضی الله عنه د امیه بن خلف د غلامو، هغه به چې کله دی مسلمان شو نو هغه په سټ کې به ورته رسۍ واچول او د مکې او ماش لوفر هلکانو له به یې ورکوي، دا راکاږي به دي کوڅو او هغوی به راښکه او ده به منډې والې او بیا به روغورځېد او هغوی به راښکه، هغه به رسۍ په مرۍ کې اثر کړ. ده به په خپله امیه ابن خلف کونټۍ به ورته نیولې وه او وهه به او شیشه به دې نور ته کښېنه کله به په ګرمه شګه باندې سملو او په سینه باندې به ورته غټ چټان کېښود. نو هغې خو د ډېرو خدایانو قایل نو هغې له ډېر قار په دې ورته چې خدای یو دی. نو ده به ورته په هغه وخت کې وی احد 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 او په خپله فرمایي که بله داسې کلمه ما ته معلومه وي چې دی په ډېر غوسه کېږي ما په دغه وخت کې دا وي، بله ما ته معلومه وي چې دی په ډېر غوسه کېږي ما به دا وي احد احد. لکه چا ته تپوس کړی چې تا به د احد احد صرف په دغه وخت کې ولې وي؟ وی اصل کې دی خو د یو خدای خو دی نه منه که نه اجعل آلهة اله واحده، وی دی د ډېرو خدایانو نه یو خدای جوړ کړي. دا خبره خو پې بده لګېده. بیا دا بلال رضی الله دا ابوبکر صدیق رضی الله بیا په پیسو باندې واغشه او ازاد کړ. دې وجې نه عمر رضی الله به بیا وروستو فرمایل په اسلام کې خو عزت او مرتبه د قربانۍ د وجې نه ده، د پیسو د وجې نه خو نه. دا بلال رضی الله غلام و خو قربانۍ کړې وې، ابتدا کې مسلمان شو. نو عمر رضی الله به فرمایل چې بلال رضی الله به راغی نو وی به جاء سیدنا بلال، زمونږ سردار بلال راغی. او به عمر رضی الله به فرمایل چې اعتق سیدنا ابو بکر سیدنا بلال، وی زمونږ سردار ابو بکر هغه ولګېد، زمونږ سردار بلال آزاد کړ. دې خبره کې یو لوی ادب او یو لوی نظریه مسلمان ته ورکوي چې ګورې مسلمان به په دې نه تلې پیسې ډېرې دي وګه کم. دا خو د کافر سوچ دی، د چا د کپړو د وجې نه د هغه قیمت لګول، د چا د لباس او د کور د وجې نه، د چا د ژوند د سامانونو د وجې نه د هغه قیمت لګول. دا د مسلمان سوچ نه دی. مسلمان عمل ته ګوري، مسلمان ایمان ته ګوري. بجلیګر مو صاحب د خدای وبخښي که نه هغه خو به وي دا خانان داسې وي یو ته مې وایي چې دا موټر او دا هر څه درنه لر کوم هسې د ګندګۍ ګوډي نور تا سره څه خپل ذاتي خو در سره په بدن کې هېڅ هم نشته که نه. نو بلال رضی الله تعالی عنه دا سختي برداشت کړ. عمار بن یاسر رضی الله عنه دا ابو جهل به دته ډېر تکلیف ورکو او د پلار یاسر خو په دغه عذاب ورکولو کې په تکلیف کې شهید شو. د مور سمیه چې هغه ابو جهل لعین په ډېر بېدردۍ سره هغه شهیده کړ. خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه دیم غلامو د یو زنانه او هغې به په سکروټو باندې سملو او د په وینو زو به سکروټې مړې شوې. ورته به چې اسلام پرېږده، لیکن دی اسلام پرېښودو ته تیار نه. دا تکلیفونه د نبي علیه السلام ملګرو ته ورکول چې دی اسلام پرېږدي، لیکن اسلام نور په ترقۍ و مخکې ته. نو دی آخر مجبور شو او نبی علیه الصلاة والسلام باندې خو ما مخکې وي داسې براه راست لاس اچولی شو. نو یو وجه خو پکې ابو طالب و. نو ابو طالب ته رالل، 2-3 پیرې راغلي دي. زه انشاءالله دا به بیا ووایو چې ابو طالب ته رالل او سید کاکا بار بار بره ګوري نو ټایم پوره شوی. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله والبنا ما انت اهله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا برحمتك.